بسم الله الرحمن الرحیم د swatnews.com قدرمنو مینوال السلام علیکم. د بل پروګرام سره ستاسو ورور پرمان سواتی یو ځلې په ګولي باغ کې موجود یم. عزتمندو نن د داسې یو شخصیت سره تاسو ملوم چې موږ په ژوندۍ کې ارزه ته تلیو تاسو ته موږ رنګ پرنګ خلک خوله د خنن زمونږ د دې عجیب سره چې زناستم د تعارف په سره کو چې د الله پاک یو داسې غټ صلاحیت ورکړی دی چې د پيو کال کې دننه د دې خپل مبارک الله باندې قرآن شریف لیکل دی او په ډېر زیات خپل الفاظ سره په خوشخطۍ سره لیکل دی د کیمرې په ذریعہ باندې موږ تاسو ته هغه خیو. عزتمندو کو ګوري په دنیا کې د خلکو په ډولونو باندې ډېر زیات خواهشاتي خو د میا نور باچا صاحب چې کم د ګولي باغ اوسیدونکو دی چې داغه پړه کې دا شوق څنګه پیدا شوی دی تما د سواد لپاره ډېر د فخر خبره ده چې په یو کال کې هغه قرآن شریف چې د هغه لیکل دی دا زمونږ لپاره ډېر د اعزاز خبره ده ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ ایمان چې دی هم په دغه باندې دی. راځئ چې موږ دغه نه تپوس وکړو چې په دې حواله باندې هغه زما هغې مینوالو ته څه پیغام ورکوي د محبت څنګه راغلی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صاحب دا راته څنګه ښه خیر دی جی شکر دی الحمدلله. دا راته چې ستاسو عمر څومره دی جی؟ زما عمر خو جی یو پاس شپېته کاله دی. یو د فاز شپېته کاله. ښه تا قرآن شریف او سبق تا په مدرسو کې سبق ویلی دی؟ ویلی مې دی جی ما سبق ویلی د پېښوره پورې اکرپوره کې دا یو ځای بل د هغه وخت کې د مدرسې دوره دی خو علما لوی علما به نو د هغو نه به موږ سبقونه وي دا فقه به هم ټول ویله حدیثو کې به هم ترجمه د قرآن پاک به کړله دا ما ټول ویلي دي. دا راته ووایه چې دا شوق ستاسو الله پاک څنګه پیدا کړو چې قرآن شریف تاسو لیکلی دی او بیا په داسې طریقې سره چې موږ ولیدو نو زما زړه په خپله باغ شو ډېر زیات خوشحاله شوم. دا سوچ تاسو څنګه راغلی؟ دا خو د الله پاک یو لوی عظیم مهرباني ده او دا زما د ورکوټوال نه د قرآن سره دا یو محبت دی عظیم محبت دی زما د قرآن پاک سره. بیا دا ما ځان له یو دغه جوړ کړو چې یاره زما بچو ته زما دوستو ته دا زما د لاس یو نښه پاتې شي چې دا زمونږ داسې نیکه او بشر په دې دغه کې په خپلو لاسو باندې دا دغه لیکلی دی. دې نه مخکې داسې یو کتاب لیکلی شوی و د بره کوستان غاړې ته کې او هغې کې زما یقین کې مشکات شریف وکړو نو هغې کې لیکلي ومو چې یو وخت به داسې راشي دا په څه پیسو باندې خرڅ شي. دا د خوځخیلي یو قاري و هغه اخیستی و نو زما خپل بچو ته دا وصیت دی چې دا به د خرڅ دی دا به دې سره صرف په دغه باندې پروت وي د یادګاري ما د لاس نښه به پرته وي دا نه ده چې په دې باندې څوک دغه بیې ښکاره کړي یا بل څه ښکاره کړي یا بل څه ښکاره کړي دا به دا زما وصیت دی چې دا به دې سره وي او که دغه شان څوک ایني رایني نو هغه اجازت دی بالکل هر سړی لیدی شي. څومره خوشحالي وه کله چې ستا د ارمان پوره شو؟ یاره چې د دې څه انتها نشته ځکه چې دا د هغه کتاب دی چې الله په مبارکه میاشت کې د روژې رالیږلی دی او بیا په داسې لوی نبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې رالیږلی دی نو د دې نه نوره غټه خوشحالي به څنګه وي چې هغه سړی په خپل لاس باندې قرآن شریف ولیکي او د هغې زور زیر او د دې ځکه چې د دې ډېر غټ تحقیق دی که په زور زیر کې معمولي فرق راغی نو معنا کې فرق راځي نو سړی ډېر غټ ګناهګارېږي. نو موږ د دې خبرې ډېر احتیاط کړی چې په دې په زور زیر کې په مد کې په شد کې په څه ځای کې څه فرق رانه شي نو ډېر په کوشش سره لیکلی شوی دی او خدای پاک دا زما د آخرت زیری کړي او داسې شوق دی خدای پاک زموږ د سوات د ټولو مسلمانانو پیدا کړي چې د قرآن سره یې مینه او خپل بچي مدرسو ته کښېنئ تعلق جوړ کړي د دغه سره د قرآن پاک سره ځکه چې نن داسې باریک وخت دی او فساد په دونه حد کې خور دی که د چا نظر لګي نو زه ته قسمیه وایم چې په سر د ځمکه باندې ځای پاک نشي جانماز پې سړی خور کې او منځو کې دونه لوی حالات خراب دي. نو چې دا حالات به په دې ښه کېږي چې موږ په مکمل طور باندې توبهګار شو الله توبه وباسو د خپلو ګناهونو نه ډېر لوی ګناهګار یو موږ بیا خصوصا زموږ دا زنانه چې دي نو دی دا بازارونه دا خوشي پشي دا ګرځي دی د برکت ډېر زبردست میسج ورکې. خدا راته ووایه چې دا قرآن شریف کله تا لیکو دې له تا دا ټایم به په کم ټایم کې ورکو کم ټایم کې ورته تاسو ناست وئ؟ یاره زیات ټایم ما دې له دا ماسخوتن ورکړی چې ماسخوتن ما وکړو نو بیا به زه په دې کې لګیا وم زه په دې کې پوه هم نه شوم 2 بجې به شوې 3 بجې به شوې او داسې دغه وشو ما به پکې لیکو د ورځې پکې ما ډېر لږ وخت ورکړی زیات ټایم ما د شپې ورکړی
او غټ بلب مې ځان ته لګولی نو ښه د ورځې د ښه رڼا وه نو ما دغه شان دي لیکلی. د سوات په سیمه خو دنیا خلک دي، علیمان هم شته، مفتیان صاحبان هم شته. تا دا اعزاز تا سره خدای پاک تعالی راوستو، تا دا اعزازي کار وکړو، داسې څوک راغلي دي تا نه په دې حواله چا تپوسونه کړي دي؟ نه جدي څوک نه دي راغلي بغیر ستاسو نه، او نه موږ چاته دا قصه داسې کړله، او دا یو پټه خبره وه خو بهرحال ښکاره شوه. تاسو راغلي بل چا دا دغه نه دی کړی، تپوس نه دی کړی. اخرنی سوال دی ستاسو نه، څه ګڼئ چې ستاسو نه پس ستاسو بچو ته به هم دا اعزاز تاسو ورکوئ چې داسې وکړي لکه نن چې دا اعزاز تاسو ستا دا نوم تا روښانه کو، تا د الله پاک کلام چې زموږ په زړونو کې زموږ ایمان دا دی، زموږ دغه دی چې ټول داسې وکړي چې ستا نوسي ستا بچو تا هغوی ته څه کوشش کوي چې داسې وکړي؟ دا یي دا خو زما په دې باندې وصیت دی. زما یو زوی دی هغه حافظ قرآن دی او په ملکن ډویژن کې په علم کې 1 نمبر راغلی د وفاق المدارسو، نو هغه خو د خدای پاک رحم دی او ډېر یو متقي وړوکی دی، په امسا باندې ګرځي داسې دغه او په کټ کې لا د اوسه پورې نه یم لاس، او نه یې چېرته په میز ډوډۍ خوړل ده، بس داسې یو فقیر غوندې سړی دی. او دغه شان دی زما د مسیح هغه شان دی د خپل تره او زموږ په دې نقش قدم روان شي او د قرآن سره خپله مینه وساتي، نو دا به انشاءالله تعالی چې زما لپاره ډېر د خوشحالۍ خبرې. ډېره مننه قدرمنو. الله پاک دې د هر کور مشر داسې جوړ کړي لکه څنګه چې دا بابا زما سره ناست دی چې د ده لاس مبارک دي چې د قرآن شریف په دې یو کال کې ولیکو، او زما د زړه ورته دعا خېږي یقینا چې ما په خپله ولیدو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې په کومه طریقه لیکلی دی، په څومره خوشخطۍ سره یې لیکلی دی. د کیمرې په ذریعه به یې تاسو ته ښیو. د ده لپاره خصوصا دعا کوو چې د ده په ژوند کې د خدای برکت واچوي، ده له د الله پاک نور همت وکړي. د بل پروګرامه پورې ستاسو ورور فرمان سواتي ستاسو اجازت غواړم، په لوی الله سپارم. د الله په امان.